زما عمر داسې کم و، د دې ملک یو لوی رهبر او رهنما دی د یو اسلامي پارټۍ. زه د هغه ملاقات ته لاړم، ما سره ملګري. نو دا ما نو کتلي چې لوی خلک خلکو ته څه ورکوي. د هغه ملاقات مې وکړو. لوی شخصیت دی علامه محمد احمد لودیانوي، د سپاه سالار رهبر او رهنما دی. د هغه ملاقات ته مو په جنګ کې. نو چې کله واپس راتلم نو جیب نه داسې نوي لوټونه په هغه ټایم کې د حد نه ډېر هغه راویست. ما ته ویل دا ستاسو لاره کې چې کوم پیسې لګېدلې دي دا ځان سره کړه. ما ویل حضرت موږ له پکارو سم راوړی وی، په مخ کې داسې سپېړه راکوئ نه دا ځان سره کړه. او بیا خپل ګاډی چې هغه پکې ګرځېدو نو ډریور ته ویل دې اډې ته ورسوه، شپه وه ناوخته. نو لوی دربار ته چې لاړ شي نو لوی دربار پتا خرچه کوي. نو بیا چې رب الارباب ته لاړ شي، شهنشاه کل کائنات له لاړ شي، ببر سر لاړ شي، پلنګ وهلی لاړ شي، د فقر او فاقه او د غربت پوزیشن کې لاړ شي، او بیا په دې ډاګو کې وګرځي، او بیا د هغه د کعبې زیارت وکړي چې پتا باندې کائنات کې مولا رحم نه کوي، په چا باندې به کوي.